قائد جنت حضرت مولانا فضلالرحمن صاحب دامر برکاته العالیه او د هغه پیغام او د هغه اظهار ارتحادي زه د دنیا منتظمینو څخه د شهداو د واحدینو څخه د مولانا صاحب هغه همدردي او هغه تعزیت هغه د ما څخه قبول کړ او ما د تعزیت د ده په نمایندګي باندې ورنه د دنیا د خمود څلور پنځه ورځې راغلو دا نن په شان پروتس باندې د مولانا صاحب د خلکو سره او د شهیدانو او د ډېر چې کوم معروضي او مصروفیات او معروضي حالات هغه ما ورته ته هم معلوم دي هغه عامه دنیا ته هم معلوم دي او د هغه سره سره پرون چې کومه نمایندګي د بلوچستان د پنجاب پر سرزمین باندې قائد محترم وکړه او هغه قوتونه چې دا نن موږ داسې درته زاړو او د کومو قوتونو څخه موږ خپل شکایت کوو او د ده په خپل انداز باندې هغه او هغو ته پیغام د لاهور پر سرزمین باندې ورکړی او د هغه سره سره زما هم بنیادي طور اکثر بیشتر زه دا د نورو سکول جلسو دره دا پروګرامونو دره زه ډېر نه ځم لیکن پرون زموږ تګ خالص په دې غرض باندې چې موږ دغه مظلومیت دا د دې پټې څخه او د دې علاقې څخه وباسو او پوره پاکستان او د پاکستان مظلوم محروم محکوم عوام چې کوم خلک د دغو ظالمانو الله څخه د مځکې پر سر باندې هر ځای پریشانه شوي او تنګ شوي دي لهذا موږ هم د خپل غم تر هغو پورې ورسوو موږ هم د خپل چې دا ستاسو باندې څه دي دا پر موږ باندې هغه حالات دي او موږ دا ورته ووایو چې پر موږ باندې خلاصه د کلام دا ده چې در بنګال چې کوم مظالم موږ په تاریخ کې وینو یا د تاریخ په اوراق کې موږ وینو تر هغه زیات مظالم نن د بلوچستان د عوامو او د بلوچستان پر سرزمین باندې او دا موږ په تاریخ کې نه ولیدل والله سوی به خو موږ په تاریخ پرې نه کتلی خو زما تر نظر نه دي تر سوي چې د خپلې د کومې ادارې هغه نوجوانان او هغه خلک چې ستا د خپل نن هم موږ ته دا وایي چې دا خو زما ملازمین دا خو زما عسکر وو دا خو زما دغه خلک وو لهذا په دې باندې ستا څه کار دی دغسې نه ولیدل چې د حکومت او د حکمرانانو او د هغه تر مخې او هغه یوړل او هغه په دا غرو کې بیول یا په نورو تکلیفو باندې او بیا یو په ګولې باندې چلونه یې کوي موږ هم دا منو موږ هم دغه وایو چې بېشکه ستا ملازمین ستا د سکیورټي اهلکارانو موږ دا وایو دا دې خبرې موږ اعتراف موږ نن تا ته دغه شعور ستا دغه ضمیر راپورته کوو ستا د خپلو خلکو سره ستا د خپل سکیورټي اهلکارانو سره او دا په هغه انداز باندې چې په کوم ظلم یې دوی یوړل دا ستا چې دا کوم زما داسې یو انټلیجنس ادارې دي زما داسې مشران او داسې وسایل لا سره دي داسې هلیکاپټران را سره دي او دارنګه چاک چوپن فوج زه لرم چې په یوه دم به دا ګرد راپورته کړم او خپل مغویان به هم په حفاظت راوباسم چې هغه مخکې شهیدان شوي وو پر خالي یو ټینکۍ باندې دا به موږ دا مجلس پرېږدو لیکن له هغه څخه بعد 3 ورځې هم دا تا ته دا موقع څنګه نشو میلاو چې دا خلک د دغه ځای څخه او خدای دې نه کوي که پر ما باندې او دا خو تا نن مو هندوستان ته دا زړه ورکړی دا خو ته نه چې ته وایې پلانکی موږ ته به هغه ته دا زړه ورکړی او هغه دا باندې پوه شو چې هغه خپل تمام ټکنالوژي استعمال او موږ دا را یو له کوره پورته
او تا به بیا 3-5 ورځې ستا ATF والا ته به بیا هم ATF لږې او ATF غریبان نارې وایي چې موږ دغه کپسټي نه لرو او د موږ سره دا کپسټي نشته او هغه تر ببري به تر شو بیا به بیا تر راوګرځېدو له هاخوا د خوکشه والله والا څوک راغلي دي د زیارت لخوا که نه دي به راغلي نور ستا تمام اصداو پای کې ستا خپل ادارې او ستا خپلې چوکیانې او ستا خپلې چاونیان دي څوک نه ورغله لہذا دا فریاد دا موږ تمام پاکستان او نن هم دغه فریاد او دا اواز موږ پرون به لاهور ته رسولو کوواله او زما یو ملګری دی او د حضرت مولانا فضلالرحمن صاحب آیې دی ضیاء الرحمن او ما ته ویل چې ته خو دغه پنجاب والا او دغه مجلسو ته پته نه راځې ما زه خو راتلم نه خو ما چې د بلوچستان حالات وکتل او زه چې د بلوچستان ځکه او سرزمین او د خپلو حکمرانو سر مهري ما وکتله او د بلوچستان د عوامو قتل غارتګري او هغو بېبسي ما وکتله نو زما دغه احساس پیدا شوی او ما هغه چې قائد محترم مولانا فضلالرحمن هغه چې کوم په قومي اسمبلۍ کې 6 میاشتې مخکې تقریر وکړی او حکمرانان یې متوجه چې بلوچستان ستا له لاسه څخه 6 میاشتې 7 میاشتې بعد دا داسې معلومېږي چې دا ستا اقدامات لکه ته چې په خپله ماته لکه ته چې په خپله جلا کوې لکه ستا چې په خپله دا بانوي او داسې په نامردي باندې چې ته کوم کار کوې لہذا بلوچستان الله ستا له لاسه څخه وتونکی دی او الله دې نه باسي د پاکستان د خدای نه ماتوي لیکن هغه وایي چې دغه رنګه روان وي دغه تر صورتحال وي او که دغه خلکو چې دا کم نن د ازادۍ یا د دهشتګردۍ یا په یوه نامه یا په بل نامه چې څونه نمونه دي لیکن چې دا کم جنګ کوي او دغه جنګ او دغه جنګي خلکو 6 میاشتې بعد او که اقوام متحده ته دغه درخواست ورکړي چې زما ریاست او ما آزاد یا په یوه نامه یا په بل نامه چې کوم نومونه کوم څوک پرېږدي او چې کوم په کم غرض یې ماتوي او دا سره دا او دا دنیا دوګرد به درته وایي چې دغه رنګه انسانان چې د خپل سکوټي انسانان الکاران هغو سره دغه مجلس کې د عام دا چې په کوڅو په شروع کې پراته دي دا چې په توبه کې پراته دي دا چې په نخرا کې پراته دي دا چې په کلاشپلا کې پراته دي دا چې په نورلایي د غرو په یوه ځای په بله ځای کې په ګردیانو په خیمو کې او پلارا کې او مالدارۍ کې پراته دي نو د دغه تحفظ خو دا په ګډ په یوه شپه د پوتکي حلالېږي لهذا معلومېږي داسې چې دا له لاسه وځي لیکن ما ورته وویل چې د زیارت غوندې علاقه چې د پاکستان تمام سیاحان او هغه راځي او چې څوک بلوچستان راځي زیارت بغیر بلوچستان د دوی لپاره د بلوچستان سفر ناکافي دی او چې کوم څوک بلوچستان راځي او د هنې وړکه څخه د دوی دا دوره او دا سفر ناکافي دی چې دوی وار هنه وړک نه لري او هغه پر امن او د خلکو امن تر دغه حده پورې چې مخکې هم موږ دا ذکر کړی دی چې د زیارت خلک په باره کې په 93 کې زه خپله په هغه اسمبلۍ کې زه اول ممبر وم او په دا سوال راغلی چې په بلوچستان کې هغه کومه ضلع ده چې دا د قتل والا کې FIR دا 302 د کومه بلا ده چې دا نه یې کاټ شوی داسې هم یو ضلع شته په بلوچستان کې او په سوال په جواب کې راغلی وي چې هغه ضلع زیارت نو تر دغه امن ته راته وایه چې څونه انسانان ورسره اوس او کله کله ته دا ګیله هم کوې چې چونکې تاسې په خپله په تاسې کې دهشتګردان داسې خلک په دې کښې دي چې دا وطن نه مني دا ریاست نه مني دا هغه دغه عمل کوي نو لهذا کله کله به دا مجلس هم کوي خو دغسې ظلم هم په دغه اور او په دغه وبل په دغه وینو رنګېدل یول ده چې هغه له هر حوالې باندې که د پاکستان وفادارانو که له خپلې همتۍ او دغه عملونه یا خوش اخلاق هر رنګه چې خو دا کار یې نه وی کړی لیکن نن وګوره چې په وینو هغه ته راورنګېده چې کومې د صنوبر درخت
او چې کم ښایسته چشمې او نن له هغه د خبرې بهوي نن تر هغو درختو لاندې چې موږ کم شهیدان او کم انسانان هغه انسانان د هغه ځای چې موږ پټوو لهذا دغه حالات زیارت باندې زده باندې چې راغله او دلته پر هنه وړک چې دغه حالات راغله نو ما وجه رحمان ته ویل ما فکر مو وکړی یا الله که دغه حالات وي او که دغه صورتحال روان او چې روان دی او نور هم موږ وینو چې غرونه د دغو بلاوو څخه ډک دي د دغو بلاوتونو څخه کلي او غرونه ګډ ډک دي نو ما دا خیال وکړی چې زه به ولاړ شم داسې نه وي چې زه که ژوندی خدای پاته کړم بیا به زه یم او بیا به لاهور ته به بیا په ویزه ځم ځکه چې دا ملک د بلوچستان دا زموږ د ریاست او د ریاست پاکستان په نامه چې کوم دی هغه وتونکی دی او چې بنګال ووتی او دا هم څه نادره نه ده او زه به دا خبر هم ورته کوم موږ دا مجلس پورته کړی دی و تمامو هغه ذمهداران ته کړی دی چې د خدای په خاطر دا تا ته کومه پیدا درکړي او که یوه بنیادي نقطه باندې موږ سره متفق چې آیین پاکستان او که ته کله ما په لرګي وهیم په دغه به مو وهې چې زه د آیین پاکستان له الفه تر اخره پې پورې د یوې نقطې مخالفت وکړم نو ته به زه خو د دین ګران یم او آیین به سره منو او که چا نه دی منلی بلکې خلک د پرام په روی باندې په در مني چې د خدای روی د آیین ومنه او ته راولاړ شې کله یو ډیکټیټر راشي کله بل ډیکټیټر راشي کله بل راشي یوار آیین جوړېدی نه او چې جوړ شولی بیا د آیین له جوړېدو د خبر بیا هغه آیین دا ګرد سیاستدانان چې ناست که یوه سیاستدان دا خبره کړې ده چې دا آیین دا ختم کړو دا معطل کړه که هغه قوم پرست که هغه مذهب پرست که هغه هره بله پرست دی لهذا چې هره تعلق لري پانسه یې کړه موږ ټول در سره ولاړ یو چې دا خو آیین پاکستان چې موږ پاکستان آیین په څه تکلیفو باندې جوړ کړی دی او که عوام نارې وایي د څلورو صوبو عوام نارې وایي چې آیین زموږ په مابین کې یو عمراني معاهده ده بیا هغه چې سړی په هر نامه سیاست کوي لیکن د آیین او ته یې ماتله کې او چې ماتله کې هغه بیا قربانیان یې د دغه دپاره ورکوي شهادتونه د دغه دپاره ورکوي او جیلونه د دغه دپاره کاټي چې د خدای په خاطر دا د ترې اتر آیین مه معطل کوه او که دا معطل کړی دا عمراني معاهده د مابین څخه ووته خانه جنګي جوړ کړي او دا صورتحال به جوړ شي چې وینې تویېدلې لیکن دا دی چې معطل نو معنا دا ده چې د امن په نامه چې بد امني راولي خو دغه ده نو دوی غواړي خو دغه چې خانه جنګي شروع شي یو داسې نقطه د اتحاد او د مواده نه وي چې دا داسې بیا سیاستدانان راولاړ شي قربانیان یې کارکنان دي جیلونه خوري خوري پلانان خوري جیلونه خوري شهادتونه ورکوي بیا یو لس کاله بعد بیا یو اعلان وشي چې آیین بحال شي چلو بمبئی راځي آیین بحال شوی بیا روانې خوشحالیانې او د هغه بعد چې را بحالې کې وایي آیون خو مو در بحال کړی او د آیین د خبر دغه ډرامې د موږ سره وکړي دغه تماشې د موږ سره وکړي او راولاړ شي الکشن داسې ماینج الکشن او دغه رنګه الکشنونه چې دوی وکړي او په هغه کې چې څوک د چا په وینه کې ټسټ وکړي چې دا د یو نظریې خاوند دی د یو ضمیر خاوند دی دا ټول داسې وباسي دا ټول ختم کړي او د هر چا وینه ټسټ کړي او دارنګه کسان چې هغه ناصر مرګي ویل چې د نر سره نر یم د ښځې سره ښځه یم لهذا دغه رنګه سړی او دغه را مجلس چې دا را په لاس راشي او بیا درته پارلمنټ کې او پیټرېټ کې او درته ایښي وي او دا صوبایي اسمبلۍ دا قومي اسمبلۍ ده دا سینټ دی او دا به د پاکستان دا به د ځمکې او دا به فیصلې کوي بېشکه موږ په دې باندې د دې موږ انکار نه کوو هره فیصله د پارلمنټ او که د پارلمنټ حقیقي جمهوري پارلمنټ ولري
اول چې دغه فیصلې مخالفت راشي وکړي په ګولۍ باندې ونه شوټه دا هم پرته کوشش کوي د پارلیمنت د فیصلې مخالفت ونه او که پارلیمنت جمهوریت دا حقیقي جمهوریت هېڅوک او که تا را باندې مسلط کړی او زه دا وایم چې په ډېرو دا ګرد تمام د بلوچستان بې له دغه د سیاسي جماعتونو په مابین کې څومره هم اختلافات لیکن که د ملک سیاسي جماعتونه دي هم او قومي سیاسي جماعتونه دي هم د علاقایي سیاسي جماعتونه دي هم او د هغو وینا دا ده چې دا الکشن نه منم دا الکشن باندې ما د مقابل راځي خو راداسې قدیم دوباره په صحیح الکشن باندې لیکن دا زه نه منم لیکن تمام عوام تا دا کړي او ته قانون سازی نه کوې او ته په اسمبلیانو باندې ماین امرل او د خلکو د زمیندوکو او د هغو د خلکو د دغه ګلان تاسې او ته دغسې فیصلې اقدامات کوې چې هغه لکه چې دا د روغتیا اسمبلیانې او پارلمنټونه وي او چې بیا نه ده کوي د هغو عملي کول کوي او د عملي کول په عام پر اول ماحول کې دا نشي کېدای ولې چې پر امن ماحول کې په هغه باندې عمل درآمد کوي نو بیا خو دا ګرد درته پورته دي آزاد او حر انسانان دي او بې خوفه او ستا مخ ته درځي چې لاس ته نیسي چې دا ولې کوي او دغه الاټمنټ د کړی دی دا اډر نه دی او دا موږ نه درکوو دا د دغه قانون او د دغه قانون بلکې ما یو وختي مجلس کولی دی ذمه داره چې دا خو د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال مندوخیل دا یې فیصله ورکړې ده چې دا د بلوچستان چې څونه د بلوڅ او د پښتانه مځکې دي دا ټولې د قبایلو د یوه لوس مځکه هم بیرون از لاین او د ریاست او د حکومت څخه نشته دونه ګنجایش یې پکې کېښودی چې که چیرې دغه مځکه د سرکار د یو یونیورسټۍ دپاره ضرورت یا د ادارې دپاره ضرورت شو لهذا قبایل دا په دې پابنده دي چې سرکار ته دغه موقع ورکړي او هغه دغه ادایګي او معاوضه د مالک وبولي او دا هم ورته ویلي چې دا ته چې په فرمایشي باندې او په دغه حالاتو باندې ته دا کوې چې موږ دا کورمایل او دا سونې او دا پلانا او دا مایل دا ګرد چې ته راباسي او دا د الاټمنټ د فیصل آباد د سړي یا د لاهور د سړي یا د بل چا د نو لهذا زموږ د خلکو د قومو حق ملکیت ته ختموي دا وتا ته نه اختیار او که ته وایې چې زه معدنیات راباسم او زه وسایل راباسم نو د معدنیات د رایستلو دپاره او موږ فارموله ده او فارموله دا ده چې د کومې علاقه کې کومه مځکه ده که د نشکي ده د نشکي خپل کمیټې د اعلان څه که د مشتباغ د مشتباغو کمیټې د اعلان که د کلا عبدالله ده د هغه قومونه د سره کښېني قبایل د سره کښېني خپلې کمپنیانې جوړې کړي او هغه کمپنۍ سیو د چرمین یې جوړ کړي او هغه د وطا ته حواله کړي او د هغه په بنیاد ته الاټمنټ وکړي او بیا دغه الاټمنټ د شرط دی 15% 20% چې څونه قدر رایټي ده دا د دغې قبیلې او د قوم دی او دغه دونه د شبې ده دونه د مرکز ده او نور ته به دا وایې چې بین الاقوامي غیر ملکي کمپنیان بغیر موږ دغه سونه او دغه تانبه او دغه ذخایر دا موږ نه شو رایستی لهذا موږ په دې باندې سره کوو موږ پابند یو چې دا کمیټۍ خو د دغه الاټمنټ مالک ده خو دغه قوم په دغې کمپنۍ سره د راایستلو دپاره د هغه کارآمد کولو دپاره د حکومت پاکستان چې د کوم څه کمپنۍ راوسته د امریکې یې راوسته د چینا یې راوسته د جاپان یې راوسته دا به د حکومت قانون تحت هغه معاهده کوي لهذا چې دا رنګه سي او ما ته خپله حصه 25% میلاو شي او زه خپله لکه د ریکورډکس کومه معامله ده او بیا له هغه بعد بیا دته څه ورپاتې شو بیا به ما دی د همدې کې څنګه زه په د ملک کې مالک شوم نو لهذا موږ ورته وایو چې دا نه یې کوې نو ما د احمد او د همدې څخه خبر شي او زما حق ملکیت ختموي
او داسې علاقې دي چې هغه دوی د دې لپاره الاټ کړي دي او د هغه لپاره بیا دلته خلکو ته پیدا کړي او دا وینې خو دلته دا دغه شوي دي لیکن ډېرې وینې به په مسلم باغ او په کلاشپدا کې تویېږي او چې کوم خلک دا خو د غیم ځکې تر اوسه پورې یو کار نه دی پکې شوی دا 2 لکه څو یې په فرینګ کې الاټ کړي دي 2 لکه څو یې په ګروپ کې الاټ کړي دي په نوشکي کې ده په چاغي کې ده په واشي کې ده په فلانا کې ده دا خو د بلوچستان هغه لیکن د مسلم باغ خلکو هغه راولاړ شوي دي لږ تر پاکستان تر ازادېدو مخکې او د بلوچستان د پاکستان سره الحاق مخکې هغو خلکو هلته غارې کړي دي او قانون یې کړي دي او پر هغه باندې پیسې او اربونه کربونه روپۍ یعنې کم از کم له یو کربه څخه زیات دا خلکو پر هغه باندې پیسې خرڅ کړي دي لیکن نن یو سړی راځي او قانون مطابق ما الاټمنټ کړی دی او ته زموږ زما ته راخالي څوک یې خالي او چې نه خالي کوي نو دغه کور شګول او کوي چې څه په دې دی او که په کوم نه آرام دی نو بیا خو دا ټچ سکواډ وغیرہ او فلانا ډنګرا دا ټولې معاملې ده خدای پاک مو سره کړی دي یا به دا کړي سره کړي په لحاظه دا معاملې او د خرانګه تمام سیاسي جماعتو دا بیا کاواز یو سیاسي جماعت دې مخالفت نه کړی چې د نظام د ختم شي بلکې ما یاد دی 2002 څخه موږ دا جنګ را روان کړی او هر سیاسي جماعت اگر چې د لویس په باره کې په بعضې خلکو ویل موږ ته بیا دا ویل چې دا د سردارانو او د نوابانو کورس دی جبکې جنوب افغانستان غریب خلکو جماعت وي نو موږ کارکنان هم په دې باندې قایل شو چې بھائی نو دا خو چې د سردارانو سرداري او د هغو ظلم او دا پر موږ ختمېږي لیکن موږ ورته وویل چې دا مقصد دې نه دی چې ما او ستا د خلاصېدو دپاره کېږي نه ما او تا له سردار نه چې موږ د ازادۍ بلکې هغه دپاره د ده دپاره نورې هم ارادې شته نورې هم طریقې شته لیکن دغه نظام دا چې ختم کړي او بیا هغه برای راست چې د کوم سیستم دی هغه د علاقه ته را داخل کړي بیا دې شا کوم ارادې او عزایم څه لري هغه ډېر ښې په انداز باندې کولی شي لهذا دغه و چې دا اوس د دغه الیکشن دویم مقصد دا وایي چې دغه نوي نظام مکمل او داسې ختم کړي لکه دا اوس څخه چې بېرته راوکړي لهذا د دغه څخه علاوه د ایفسي چې کوم نظام دی داسې نه دی چې دا نن دا شهیدان وشول او موږ تاسې په دې باندې دغه شو چې ایفسي نظام د ختم او دا زیارتوالو موږ په پاسندوی سره وو په 93 او 94 په دا کې نو ما په دې باندې ګیفټ وکړی چې ستا خو دغه ایفسي نو دغه څه مسله ده دا څه شته نو په هغه وخت به راهرنایي کې او په دغه معامله کې شاید دوی په مسایلو دغه هغه وخت ته دا اندازه نه وه ولهذا دا هر سیاسي جماعت دا د هغه وخته په مخه باندې راخیست نو په دغه بنیاد د دغه الیکشن انعقاد په دغه بنیاد باندې شوی او ډېر په احترام باندې خبره کوم او ډېر په احترام باندې وایم په دننه کې ناست خلک دا ټول د جمعیت علماء اسلام یا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د عوامي نیشنل پارټي یا تحریک انصاف یا جمعیت اسلامي یا جمعیت علماء اسلام د ولایتي یا دا ټول کارکنان دا د پښتونخوا نیشنل پارټي د پلان دا ټول کارکنان د ټول کارکنان د سره سره تعلق لري لیکن افسوس کوم او ډېر په عاجزه انداز باندې ګورم دغه چې په دغه درنک د شهیدانو څخه بعد د شهیدانو له وحاکینو څخه بعد تر ټولو مظلومه طبقه چې ده هغه سیاستدانان او هر سړی چې بیا هغه پر سیاستدان باندې یو راشي نه یې د دا مجلس سره تعلق وي نه یې د دا معاملې سره تعلق وي بلکې بعض خلکو دلته داسې هم راغلي چې هغه د پارم 47 خلک دي او د پیپل پارټي خلک دي او هغه د دې سره او په دې معامله باندې او ګوتې غځول دي
دا لہذا دا مجلسونه گزارش کوم چې دلته لواحقین چې کوم دي د جمعیت علماء اسلام د لواحقینو سره په دې د لواحقینو سره او د دوی د دغې مسلې سره او د دوی دغه شهیدان دا نن په کنټینر کې پراته دي او ته یقین وکړه چې دا شهیدان چې په دې کنټینر کې پراته دي او تر اوسه سره ولې پټ کړي او زما دره چې رایا لکه ما د آرام نه راځي بچا د کوفتې ته نه ورته لیکن جمعیت علماء اسلام د دوی سره دي او په دغه حواله باندې د دغه فني چې کوم بنیادي محور او مرکز یا د هغو قوتو نشاندهي کول پکار دي چې دا پیښه د کومو قوتو ده او که هغه نه وي په خپل میان کې د خدای په خاطر باندې یا د لواحقینو د همدردۍ لپاره چې څونه پاړه او څونه قدر دوی تسلي تعزیتي پیغامات او مجلسونه کولی شي او که نه وي که چېرې د چا خوله ورکوي نو هغه خواته د توپک مخ ورکړي او بیا چې د دغې درنې فارغه شو له دغه د خبریال شو بیا میدان پراخ دی بیا باید یو ویمه ته ورلګوو بل ته ورلګوو لهذا په دغه بنیاد باندې زما دا مدبران گزارش او د هغه سره چې د درنې د لواحقینو کومې غوښتنې دي او کومې مطالبات دي د درنې کمیټې چې کومه فیصله که څونه قدر دا تناسب د جمعیت علماء اسلام قیادت او کارکنان دا به د درنې سره ناست او په دغه حواله باندې ملک صاحب یو خبره وکړه ملک امان الله صاحب د هغه صرف تقدید او په دغه باندې دا نه کوم یوه خبره ګزارش چې ده د هم ګزارش وي د هم دا مطالبه وه چې دا خپل په یو په بل پسې بیانونه وغیره پرې راسئ او یو مجلس یې دغه وکړئ چې د هغې وال چې کوم خلک یا کومه کمیټې وي یا کوم هغه ولاړ شو دا د جمعیت علماء اسلام خلک وو او جمعیت ته د هغه د پوښتنه وایي زه خو دا وایم چې په دې معاملو نه په دغه کې یو څوک سیاسي جماعت څوک جوابدهي کولی شي نه د هغې درنې ولې موږ تر ټولو مخکې که هغه درنې د اردو هم هر سیاسي جماعت او هر سړی چې راتلی هر مقرر چې راتلی هغه دا وایي چې د درنې کمیټې او د درنې د لواحقینو چې کومه فیصله وله موږ تر هغه د دوی سره یو فیصله د دوی په اختیار د دوی څه راکوي او موږ د دوی د همدردۍ لپاره راغلي او د هغه بعد که نن دغه دنده ده او که موږ دغه رنګه مجلسونه جوابدهي شروع او بیا به دغه لواحقینو ته به موږ دغه مشکل هم پیدا که چیرې د لواحقینو زړه غوښتې او دغه مجلس یې درکولې او بیا به زما او ستا د ډوله د خیر دغه درنه او پلانه او خپل شهیدان او دا نشو درکولی لهذا په دغه بنیاد باندې موږ خالص دغه درنې او دغه مجلسونه دا د لواحقینو سره دي پاره شو دا کوم معاملې او مسلې دي که د دغه په بنیاد باندې دا کومې مطالبې حکومت ته پرتې او پر هغه باندې خو مذاکرات او کمیټې روانه ده چې کمیټې کومه فیصله کوله او هغه سره به موږ تاسې روان یو او دا سم نه دی چې کمیټې پر یو فیصله باندې وشي او ناست یو د هغه بعد بیا پر کمیټې باندې وایي په پرون د هغې په باره کې چې کوم مجلسونه او کوم نن قوام باندې تلل نو دا ساعت دا کمیټې کوم سیاستدان په دې کې سیاسي خلک هم شته او سیاسي خلک به دې ته څنګه تیار شي چې هر رنګه فیصله کوي او د دوی بیا کې داخلشي بیا به دوی پر مخ باندې هغه ادا کوي نو لهذا د سوشل میډیا نه هم ګزارش دا دی چې دا مجلسونه دا زموږ په مابین دا دوریانې پیدا دا زموږ د خلکو په مابین کې دا بې انصافي پیدا کوي او دا خلک موږ ته بیا دغه مجلسونه کوي چې زه د فیصلې ځای خو وي او چې کومه کمیټې جوړه د اختیار مو ورکړی دی و کمیټې ته او کمیټې به د چا سره رغېږي او هغه به پر یو ځای کې ودروله نه یې ودروله په وطن یې اور واخیستی څه یې به کول هغه د هغو کار دی لهذا چې کومې کمیټې فیصله وکړه که سیاسي کمیټې ده که لواحقینو کمیټې ده بیا زما ورسره اطاعت دی او ما ورته به په هغه باندې عمل درآمد کوو او د هغه بعد نه دا ورځ نه تېرېږي او موږ تاسې سره روان یو
او ان شاء الله العزیز په دې صوبه کې موږ تاسو په دغه جدوجهد چې زموږ تاسو مشران او زموږ تاسو قائدینو او محمود خان صاحب هم اوس راځي او بیا راغلی وي تاریخ کتاب مومن سربراہ او قائد حزب اخلاق او دغه تر د نور سیاسي پارټي مشران او قائدین د جمعیت علماء اسلام یا د نور او موږ به هغه وقتاً فوقتاً سیاسي فیصلې کوو او داسې فیصلې به کوو چې د هغه فیصلې د قوم د بچاو او د امن لپاره او بله خبره دا ده خپل تقریر ختموم زموږ په دا تمام چې کوم څوک خلک ناست موږ د شدګر پر څوک نه پرده چې د سل نمونه دا دوه نمونه موږ چیر پیدا کولی شو موږ به حکومت او ریاست موږ دغه یو پوینټ مطالبه ده چې دا که د شدګر دی که د مځکې راوتلی دی که د اسمان راشور شوی دی که تا راوستلی دی که بل قوت را لږلی دی په دې کې ګڼې ګڼې کې ستا ذمهداریان دي سړی راځي څنګه وطن ته راننوځي سرحدات باندې دا ټول ځای دی وطن ته راننوځي او بیا د درنو اسلحو سره راننوځي بیا دلته ځایونه برابر کړي بیا دلته ټکانې برابرې کړي لهذا دا ګرد که پر ګوټ دی که پر پیټ دی لکه د وزیرستان کې څه کول موږ د ریاست مطالبه دا ده د عوامو د ریاست مطالبه دا ده چې فوراً به خپلې ذمهدارانې پر کوي او زما حفاظت به ته کوې او که ته ما ته وایې چې زما ځوانان هم مري او موږ ورته ولیکي او قاید اعلان ورته وکړي چې ستا ځوانان خو مري بالکل پاکستانیان هغه هم زما د وطن خلک دي شهادتونه د هغه هم دي هغه زما وروڼه دي زما ځوانان دي لیکن هغه ما ورته په ګډه باندې دې دپاره پرتې کړي دي چې موږ به دا دونه غټ ټکسونه درکوو او تاسې به د دغه دپاره دا تنخواګانې اخلئ چې تی او دا ځوانان دا به زما دغه عام نهتي عوام چې دي دا به ته محفوظه یې او دا ریاست هم دا اعلان کړی بلکې زما خیال په دې اوس وخت کې هم د یو ذمهدار بیان ما واورېدو چې بندوق صرف ریاست के साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए ठीक मोरम دا مطالبه چې بندوق او توپک دا به صرف د سکیورټي ادارو سره او بل به یو قسم سړي سره توپک او بندوق نه وي بل به یو قسم سړی د لښکرو خاوند نه وي بل به پر یوه سړي باندې د کمانډر نوم نه وي کمانډر به صرف هغه وي چې د هغو تربیت شوی او د پاکستان د حفاظت لپاره شوی لهذا موږ دغه ذمهداران تا د پر کول غواړو موږ د وطن وفاداران موږ د ریاست بچاوونکي موږ دغه پاکستان حاصل کړی هم په خپلو وینو دی تا نه دی حاصل کړی او بیا دا پاکستان نن چلوو هم موږ او د پاکستان دپاره دا ځانونه چې وژنو دا ته چې دماکې را باندې کوې دا ته چې علما قتلوې دا ته چې سیاستدانان قتلوې دا ته چې نوجوانان قتلوې د دغه آیین دپاره تحفظ دپاره چې موږ آیین ته وې آیین آیین دونه شی نه دی چې زه څه وایم موږ نه آیین لهذا الله تعالی د شهیدانو چې کوم لواحقین د دوی د الله تعالی له هره طرفه څخه خپل مدد وکړي او الله تعالی د دغه شهیدانو په برکت باندې ورنه شهیدان غیر موقف پراته دي موږ که دونې وخت باید خو دا پنځه اویا کاله اتیا کاله په موږ دغه مشروطونه بیا نیملکي ولې هغه کله په یوه حواله کله په بله حواله باندې امور بل الله دا وایي چې شهید به ډېر برکت دی الله د دوی په برکت باندې زموږ دا تمام تکلیفونه او دا پریشانۍ ختم کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین